السلام علیکم. ګل د کدو ګل دی او چې یو تی شو کوم لاندې تی بل دی. دا 400 پولیس که نوې نوې کارنامې نه کولې نو زړې به چا یاد ساتلې. پولیس چې هغه د قانون د پاسدارۍ دعوه کوي او د هغې ذمہواري وي چې هغې د قانون نفاذ وکړي په شفاف طریقه غیر جانبدار طریقې باندې. کله چې پولیس په خپله د قانون ماتول شروع کی قانون د خپو لاندې کول شروع کی نو سړی به ګیله د چا نه کوي. مقننه قانون جوړي، پولیس محکمه د قانون نفاذ کوي او عدالت په هغې باندې فیصله کوي. د پولیس دا قطعا آئینی او قانوني حق او اختیار نه دی چې مجرم څومره خونخواري، جرم څومره خطرناکي، هغه د ځان نه عدالت جوړ کی او فیصله وکړي. کله چې یو واقعه وشي، یو جرم وشي، نو پولیس به مکمل شفافیت سره، غیر جانبدارۍ سره او په ساینسي طریقه د هغې تفتیش کوي او داسې ثبوتونو سره به چالان په عدالت کې جمع کوي چې هغه ملزم مجرم شي او هغه ته د قانون مطابق سزا ورکړي شي. پولیس چې کله په خپله ځان جج کی او عدالت کی او هغه د یو ملزم په باره کې فیصله وکړي چې دا عمر بر له معذوره کول دي یا دا وجل دي، دا یو غیر قانوني حرکت وي او زمونږ د پاکستان پولیس، د پنجاب پولیس او اوس ورسره د خیبر پختونخوا پولیس هم په دغه لار روان دي. ایکسټرا جوډیشل کیلینګ کوي، ماورای عدالت قتال کوي او 400 پولیس هم په دغه روش لګیا دي. داسې ثبوتونه شته ناقابل تردید چې هغې ماورای عدالت قتال کړی دی. پولیس سره به زه نن د پولیس په ژبه کې خبره کوم او د قانون مطابق به خبره کوم. قانون کې ویل کېږي چې ignorance of law is no excuse، یعنی دا څه عذر نه دی چې ما ته د قانون پته نه وه. مثال طور کې یو سړی مړ وکړي او هغه په 302 کې چارج شي، هغه عدالت ته دا نشي ویلی چې زه د دې خبرې نه نوم خبر چې د 302 سزا چې دا نو یا سزای موت دی او یا عمر قید دی، ما ته د قانون علم نو. قانون وایي چې دا عذر بالکل څه عذر دی نه. نو دغه شانتې که ایکسټرا جوډیشل کیلینګ کیږي او د هغې دپاره یا پولیس وایي چې ما ته د قانون پته نشته، نو هم دا څه عذر نه دی او دغې ایکسټرا جوډیشل کیلینګ دپاره هیڅ قسمه قانون او جواز چې دی هغه تاسو نشئ راوړی، نه په قانون کې، نه اخلاقیاتو کې، نه اقدارو کې. په 400 کې په 22 اګست د میا عاصم شاه کاکا خیل د یو ځوان بیګناه معصوم وکیل قتل وشو او د هغه د قتل دعویداري چې دا هغه د 400 په پولیس ده، دا 400 سټي پولیس ایسیټو سب انسپیکټر بیرمن شاه باندې د هغې کیس دعوه ده. اوس دغه کیس څه دی او په دې کې به تفتیش چې کېږي، حقایق څه دي او عدالت به په دې کې څه فیصله کوي، هغه په خپل ځای هغه د عدالت کار دی. په دې باندې خبرې شروع دي او خبرې کېږي. د قانون مطابق د دې کیس رپورټینګ هغه د صحافیانو یو قانوني اختیار او ذمہواري ده، خو په دې کیس کې په داسې زاویه باندې رپورټینګ کول چې هغه یا د پولیس طرفداري وشي او یا د مظلوم فریق د چا نه چې مړی شوی دی د هغې طرفداري وشي، نو دا قانونا په آزاد تفتیش اثرانداز کېدل دي او دا قانونا چې دی نو په عدالت اثرانداز کېدل دي. تر کومه پورې چې یو کیس زیر تفتیش وي، هغه عدالت ته نوي لار چاله نوي جمع شوی، نو په هغې په دغه حواله باندې د خبردارۍ په حواله د رپورټینګ اجازت دی. خو چې کله هغه عدالت ته لاړ شي نو دې ته وایي سب جوډیس. سب جوډیس کیس باندې نه وکیل اضافي خبره کولی شي، نه پولیس خبره کولی شي او په سب جوډیس باندې نه میډیا خبره کولی شي، او کوي نو دا د آئین، د قانون او د میډیا د قوانینو صریحاً چې دی نو خلاف ورزي ده. د میا عاصم شاه کاکا خیل د قتل کیس لا زیر تفتیش دی، په هغې کې تفتیش روان دی.
نو په دغه حواله هغه سب جوډیس نو خدا کیس هغه وخت کې سب جوډیس چې کله په 28 اگست باندې ملزم ایسیچو سب انسپیکټر بهرمن شاه پروټیکټیو بل دا لاهور های کورټ نه واغشتو په هغه کې شنوایی یاداغي سماعت چې نو هغه په 8 ستمبر مقرر دی نو دیتا اوس ټیکنیکلی او قانونا چې دا سب جوډیسټو په دې باندې میډیا یا په دې باندې څوک هم د خبردارۍ نه علاوه څنګه چې ما عرض وکړ د دې نه مخکې خبره نشي کولی مزیداره خبره دا ده چې ملزم سب انسپیکټر بهرمن شاه پرون چې دی نو یو پریس کانفرنس کړی دی او هغه پریس کانفرنس وایرل دی او په هغې تبصرې روانې دي خبرې کېږي په اجره جماعت کې هم کېږي محفلونو کې هم کېږي قانوني سرکل کې هم کېږي صحافیانو کې هم کېږي او سوشل میډیا باندې خاص کر په واتس اپ ګروپس باندې په هغې کې تبصرې روانې دي اوس دا عمل چې دی د پریس کانفرنس میډیا سره د خبرو کولو دا صریحاً غیر قانوني حرکت دی چې دا سرزد شوی دی د بهرمن شاه نه او چونکې بهرمن شاه د یو ډېر ذموار محکمې ملازم دی هغه دا وخت کې معطل دی کلوز ټو لاین دی چارج شیټ ورکړی شوی دی انډر انویسټیګیشن دی او هغه د پولیس ملازم دی نو د پولیس ملازم چې کله میډیا سره خبرې کوي هر سرکاري ملازم نو د هغې یو طور طریقه ده یو اجازت وي د بالا افسرانو نه آیا بهرمن شاه چې کوم پریس کانفرنس کړی دی نو په دې کې اجازه افسرانو ورکړې ده او که نه ده د قانون مطابق او که ورکړې یې نه وي نو دا یو بل جرم دی بیا ډي پي او 400 یا آر پي او مردان د دې خلاف څه کاروایي کړې ده او که نه ده او که فرض کا دا اجازت دی ورکړي نو دا ډي پي او که ورکړي که آر پي او که یا بل متعلقه افسر ورکړي نو دا هغه په خپله باندې یو غیر قانوني کار چې دی هغه کړی دی نو کوم چې د قانون پاسدار دي آیا هغې ته داسې پکار دي سب جوډیس باندې به لږ وضاحت وکړمه سب جوډیس دا لاتیني ژبې ټکي دی د لاتیني ژبې ټکي دی سب جوډیس دا استعمالیږي د زیر سماعت مقدمات لپاره هر هغه کیس چې هغه په عدالت کې زیر سماعت وي نو په هغې عوامي تبصرې بیانبازي میډیا کوریج چې دی نو هغه په عدالتي کاروایه باندې اثرانداز کېدل ګڼل کېږي او د پاکستان آئین د آرټیکل 19 مطابق هر باشنده ته هر شهري ته د ازادۍ د اظهار حق ورکوي خو دا ازادي او د ازادۍ د اظهار د حق چې د آرټیکل 19 لاندې میلاو دی نو دا مشروط دی د عدالت او د عدلیې احترام سره او دا مشروط دی سب جوډیس کیسز سره چې کوم قانون دی اوس کوم چې بهرمن شاه سب انسپیکټر دا پریس کانفرنس کړی دی نو قانوني طور او اخلاقي طور دا په تفتیشي عمل اثرانداز کېدل دي عوامي رای چې دی نو هغه متاثره کول دي عدالت په دباو کې راوستل دي او دا حرکت د آئین او د قانون مطابق کې چې کوم دی د 2003 آرډیننس چې دی توهین عدالت 2003 چې کوم آرډیننس دی نو دا د هغې په رو باندې یو ډېر سنګین جرم دی او دا توهین عدالت کې راځي دغه شانتي میډیا کوریج چې دی څنګه چې ما ووي د خبردارۍ دپاره د رپورټینګ چې دی نو هغه اجازت دی عدالت کې یو کیس زیر سماعت وي روان هم وي نو کوټ رپورټینګ په هغې هم کېږي خو په هغې کې ځاني کمنټس تبصره یا داسې اینګل په کوټ رپورټینګ کې هم اخیستل چې هغه په څه نه څه شکل په هغه کیس اثرانداز کېږي نو دا هم غیر قانوني دی او د پاکستان الکترونیک میډیا ریګولیشن اتھارټي پیمرا کم قوانین چې دي نو په زیر سماعت مقدمات کې یک طرفه کاروي چې څنګه ما وی اثرانداز کېدل نو دا قانوني جرم دی او سنگین جرم دی
بل خبره دا ده چې ملزم همیشه خپل صفایي په عدالت کې پیش کړي، هغه عوامو ته او میډیا ته نه پیش کړي. د دې ټول خبرو کوم یو نچوړ روباسون، هغه نچوړ دا دی چې بهرامین شاه ملزم سب انسپکټر چارسدي پولیس یو غیر قانوني حرکت کړی دی. کدا اجازت افسران بالا ورکړي نو هغه غیر قانوني حرکت کړی دی. کدا د افسران بالا په اجازت نوي شوی او تر د دې دمه چې دا ویلاګری ریسکیږي او قانوني کاروي نه ده شوی، نو د جرم د پاسه دا چې دی نو یو بل جرم دی او د دې مرتکب اعلی افسران هم دي. د میډیا ملګری دی ضرور رپورټینګ وکړي، جرنالیزم دی وکړي، خو کوم قوانین چې دي نو د هغې خیال دی وساتي. دا زمونږ د ټولو اخلاقي ذمواري جوړیږي او خاص کر زمونږ کشران هلکان چې دي، ملګري چې دي، جرنلسټان چې دي، او یا هغه ملګري چې هغه په څه نه څه شکل باندې یو طرف اخلي، یا په هر کیس کې، یوازې په دې کیس کې نه، یا د پولیس طرف اخلي یا د مظلوم اخلي، یا که د دوو خلکو په منځ کې تنازع وي او د هغې اوه دعوه وي، نو په هغې کې غیر جانبدارانه رپورټینګ کول پکار دي. ساید اخیستل په یو داسې انداز کې چې پر عیام او په عدالت او په تفتیش اثر انداز شي، نو دا غیر قانوني دی. او دا په دغه لحاظ باندې د آرټیکل 19 چې دی نو د هغې تر مخه ورکړل شوې ازادي چې دا نو هغه مشروط ده. عرض دا لرمه په آخره کې چې نه ګیلې مانې پکار دي پولیس ته، نه ملګرو ته پکار دي. د پولیس یو خپله ذمواري ده او د صحافیانو یو خپله ذمواري ده. پولیس هم په معاشره کې د انصاف او د امن او امان د قیام دپاره وي او د ظلم خلاف وي، او د صحافیانو هم چې دی نو دغه ذمواري ده چې د پولیس په دغه عمل او رویه باندې نظر وساتي. که چرته ټیک کارونه کیږي نو ستایش وشي، او که چرته غلطي کیږي نو د هغې نشاندهي وشي. کمې خبرې چې زه کوم یا نور ملګري کوي نو دا څه د ذاتي عناد او د بغض په بنیاد باندې نه دي. زه یوه خبره کوم او هغه دا کومه چې یو خو قانون دی، قانون د یو ایس ایچ او یا د یو ذمہدار پولیس اهلکار د تعیناتۍ دپاره به په پولیس رولز کې یو خپل قانون موجود دی چې د هغه رینک دی، په هغه رینک د هغه ملازمت دی، تجربه ده، د هغه کورسز دي. نو که یو بنده کوالیفای کوي چې په یو ذمہوار پوزیشن ولګي او دا ثوابدیدي اختیار د امیجیټ افسر هم وي، خو دې سره ځینې نور څیزونه په نظر کې اخیستل پکاري، او هغه دا اخیستل پکاري چې د دې خاص پولیس افسر چې په یو ځای کې لګي د تعلیم، د تربیت، د ماضي، د څیزونو سمجھ بوج، قانون ته احترام، په معاشرتي ذمہوارو د پویا، په کرایسس کې د مینجمنٹ سکل، د برداشت، دا ټول څومره دي. عموما مسله هغه دی کې خرابېږي چرته چې د قانون نه ناخبره یا جذباتي یا کمومره هلکان په ذمہوارو پوزیشنونو باندې ولګي، نو بیا چې په دې خبرې کېږي نو ګیلې مانې کېږي. خو زه د دې یو خبرې وضاحت ټولو ته کول غواړم، خپلو ملګرو ته، هم دوستانو ته، او هم سرکاري اهلکارو ته. مهرباني وکړئ زما نه به په دې خبره مه خفه کېږئ. څومره د سرکار د طرف نه هر څومره چې د سرکار خوښۍ په ما د دبو راولي ماتولی نه شي. پښتون سړی یم، د ملګرو نه مې سترګې شرمېږي، خاطر مې ډېر کړی دی، خو نو مې ملګری دی زما په صحافیانه ذمہوارو ته مخې ته نه راځي. که راځي نو زه به سترګې سپینوم، انکار به کوم، نو بیا داسې خفګان جوړېږي. اجازه غواړم، د الله په امان.